اول خو عبدالخالق پټان صاحب تاسو ډېره مننه، یو جهان مننه چې دوره قیمتي ټایم تاسو وباسلو او ډاکټر خواجه نیو سایکیاټریک هاسپټل اینڈ ریهاب سنټر تاسو وزټ وکړلو. ایبا نما ډاکټر خواجه ساجد اورګزی، زه جی پی ز سایکوتراپیسټ خواجه نیو سایکیاټریک هاسپټل کې ورک کوم او به طور یو ایډمن هم دلته یم. دینه لو وزټ تاسو وکړو، مختلف پیشنټ تاسو ته مو پیش کړلو، هغه کې څه کوم دی سایکوټیک، نیوروټیک او ډرګز والا. او دینه لو د ډرګ سنټر او وزټ په تاسو ډېر کړی وي، چونکې زه نورې ادارې نورې سنټر هاسپټل نه ټارګېټ کوم، خو زه په خپل فیسیلیټي په خپل کوالیفاید سټاف باندې فخر کوم، چونکې مو نگراني څه کومه دی ډاکټر خواجه یونس صاحب هغه په هغه سره څه کومه دی تعاون سره هاسپټل کې داسې څه شیزونه دي چې هغه کې مو خپله څه چینجز یا دینه علاوه نور هاسپټلونه ډېر مختلف سطح لغواړو. هلته وجه دا دی که تاسو سوچ وکړو نو په ډرګ سنټر لږ نه ډېر زیات دي، بې شماره دي، خو بدقسمتي دا دی چې سړی ډرګ سنټر کې د ډرګز علاج وکړي او نور د څه ډیسارډر وي چې هغه علاج به نه شي. هغه کې مو سره ډپریشن شو، انزایټي شوه، یا سایکوسیس یا سکیزوفرینیا یا بایپولر. اول خو دا دویمه بدقسمتي زه دا کوم چې ډېر هاسپټل ډېر سنټر سره چې کوم دی د کنسلټنټ سایکاټریسټ کمای وي، یو کوالیفاید سټاف کمای وي چې هغه کې ماهر نفسیات کلینیکل سایکولوژیسټ او دین علاوه دا کمی پاتې بیا انسان ته اهله لګېږي چې کله یو پیشنټ 2-3 منټس تیر کړي هغه نه پاس دوباره هغه خپلې سوسایټي ته راشي نو 2 ورځې 2-3 نه تېرېږي دوباره بیا د ډرګ استعمال بیا شروع کړي نو بیا انسان ته پاتې ولګېږي چې یو مریض مو 2-3 میاشتې اډمټ کو هغه نه پاس کوم د 2-3 ورځې پاس دوباره بیا ډرګس وکړو. خو اصل وجه دا وي چې په دې څو شیانو باندې کار نه وي شوی. په هغه کې مو زیاتره داسې وي چې پرسنالټي ایشو وي، په هغه کې کیریئر بلډینګ باندې، فیوچر پلانینګ باندې، پرسنالټي ګرومینګ باندې او دینه نو مختلف ډیسارډر باندې چې په هغه کې انزایټي شوه، ډپریشن شو او دینه له سکیزوفرینیا خلک شو، مختلف قسم داسې ډیسارډر چې په هغه باندې ورک ونه شي. اټس مین مطلب دا چې د ډرګز علاج کېږي خو دې سره مختلف څه نورې کوم بیماری کې هغوی انوالو وي یا هغوی معلومات هغوی ته نه کېږي. ډرګز کوم سړی سټارټ کړي هغه کې الریډي چې کومه د فزیکل ویکنس راځي، الریډي سړی سایکولوژیکلي خرابېږي، خو فزیکل ویکنس ډېر زیات راځي. که د یو سړي ویټ 70 وي 80 وي نو هغه سره ډرګز استعمال څومره زیات کوي ورو به د هغه ویټ لاس کېږي. فزیکلي ریهاب سنټر کې انسان زر فټ کېږي خو سایکولوژیکلي چې کوم دی هغه زر نه فټ کېږي، ولې هغه ته د مختلف تھراپي ضرورت وي. 3 بلاک هاسپټل دی چونکې مو ډېر مختلف پیشنټ مو سره اډمټ کېږي، په هغه کې مو سره چې کومه دی ډرګز والا خپل یو مو سره بلاک وي، دین علاوه چې کوم دی کوم سایکوټیک ذهني امراض چې کوم وي خلکو ته په هغه کې څوک سیویر ډپریشن ته لاړ وي، چاته انزایټي مسله وي، چاته سکیزوفرینیا یا شیزوفرینیا یا بایپولر یا مینک یا سایکوسیس مسلې وي، هغه دپاره مو سره خپل سیسټم دی. او دین علاوه چې کومه دی مو سره میل فیمیل او جیمینایل دغو دپاره مو سره خپل سیسټم هم شته. مطلب دی مو سره ښځې هم اډمټ کېږي، هغه زنانه چې چېرته ذهني مسلې وي یا دین علاوه د ډرګز د نشو یا د منشیاتو استعمال کوي، او هغه ځوانان هغه سړي چې هغه منشیاتو کې هم مبتلا وي او ذهني تکلیف ورته هم وي، هغه پروسس هغه دپاره هم مو هاسپټل کې علاج کېږي. او هغه ماشومان چې هغوی ته یا ذهني مسله وي یا دین علاوه د ډرګز استعمال کوي یا د هغې علاج هم مو سره کېږي. څومره وخت دلته تېر کړو؟ بعضې وخت 4 میاشتې. هلته څه مشکل یې اوس دلته څه مشکله شته؟ نه اوس مشکله نشته، ماشه ډېر ګډوډ کله یو چې ګرځي کله بلاک ګرځي نو کله به کې هم داسې روډ په غاړه شپې تېرې کړي ډېر بېسوره 11 کاله وشي چې پول لوړ وغواړم مریض دی کله بیا د پلانکی هم مړ کوي کله پلانکی هم مړ کوي ډېر اوس بچوک نه مړ کوي؟ نه وغواړم بیماري ته لګي دا دې غواړو ډېرېدلې به
ته به کله کله داسې وي یو کلي ته کله بل کلي ته بیا تلې شپې به ده کوه کله یو ځای کله بل یو ځای ته مو مخکې یو سنټر ته به تللی وې هغه سنټر ښه دی که اوس دغه سنټر کې دی لوش خو شو نه دغې مو خوش نو بدلامي د پلور دی بار رسي پیدل رسي د کرایې د پري واځي مخکې ورځ مو ته راغلی پیدل راغلی هغه مزدور یا د سپینګیر یا د مزه نشي کولی نو اوس ته څه خیال دی چې هلته روډ شي بیا به همدا مسالې جګړې که نه به بیا به نه نه بس تو بچي شته وای شته دوه بچي نو څه خیال دی هغو سره ورشي هغو کور والا سره ټولو سره به انشاءالله جګړې موضوع ترتیب ورختمي نو عبدالحمید بھائی خلکو ته مثلا دا هلته چې کوم خلک دي هغه تو سره ملویږي هغه هم خوشحالي چې عبدالحمید روشي روغ وي تکړه وي خوشحال وي بیا به هغه ټول خفه ویل عبدالحمید دا یو ځوان دی دا یوه مڼه پې دا ورسته که دا مړ شي عبدالحمید داسې مروت پاتې شو ته یې پلار یې ځوان نو دا به ډېره غټ خبرې چې ته پلار ته روغ لاړ شي کلیوالان خفه کېدل ډاکټرانو سره د دو پرې علاج وکړو تو سره واس نه و نو په باره کې ته څه یې دا ډېر غټه شکریه السلام علیکم ملګرو فضل حمید خبرې تاسو خپله واورېدلې فضل حمید انتهایي غریب خاندان سره تعلق لري دا د پلار یو زوی دی او د دې هم صرف یک یو بچی دی او فضل حمید داسې کنډیشن کې و چې دا خپل کور د پردي کور تمیز به هم نه لرل جګړې به هم کولې او د فضل حمید په خپله هم یې سره مو به کله کله بهر شپې هم کولې په روډونو باندې په کلو کې په کوڅو کې و نن دې ته د دې خبرې احساس هم شو دی سره یمو کلي والا په دې خفه کېږي سره فضل حمید همدا یو زوی دی او هغه هم دا شوي دې ته دا احساس هم شو دی سره زه به څوم کاله ته د خپل بچیو سره د خپل کلي والا سره به یو ښه ژوند تېروم دا په علاج باندې هم ممکن دی چې دا ښه شول خیمو معاشرې کې زموږ څو کوم خلک دي هغو ته هم مدایي میسج ورکوو که په یو سړي ته یو څه لږه مشکله وي مشکله خالي کې هم کېدلی شي یا مشکله د بیماري وجې نه هم کېدلی شي په کور دا چې معاشره هغه ته لږ ځکه سپورټ ورکړي د هغه حوصله افزایي وکړي داسې نه کوي سړی وړه معمولي غلطي وکړي هم هغه مو دې حد ته راورسو چې هغه د هغې معمولي د غلطي وجې نه د هغه ژوند خراب شي او اوس که یې دې علاج وشولو دلته د سټاپ والا دغه ډاکټرانو دغو دو سره یو خواري کړې ده خو که دا معاشرې ته لوړ شي معاشرې کې مونږ هم لږ سپورټ ورکړو فاینانشلي سپورټ ورکړو دغه د کردار ته سپورټ ورکړو دغه ماته ژوند ته لږ سپورټ ورکړو ما خیال چې دا چې مریضان به دوباره موږ سره داخلونې قابل نه وي ډېره مننه خوشحاله